بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوږو کتونکو په پاکستان کې او پاکستان نه بار الله پاک هم په خپل حفظ و امان کې ساته. نن زه بسلسله د ګوندلو د جګړې د افغاني او د پاکستاني د هغه سلسله کې ډایرکټ رالمه. اول هغو سره ملو شوم د کم چې لګېدل دي خوږ شوي دي او اوس دا وخت زه مخامخ کېږم لګیا یم دې ورور سره. اوس یې ډېرې ته راننوتم د دیو او دیو سره اوس خبرې کوم. ورور ستا نوم؟ زما نوم اصل د شناختي کارت نوم درته وایم که خپل؟ ستا خپل نوم چې دی خپل شناختي کارت کې ستا د تابع د افغانستان نوم ستا څه دی؟ دل آغا خان. دل آغا. جی خان. صحیح شوه. او جی خان. او دا ځان ته جوړ ښه جی. زه د افغانستان یم. او جی خان. دلته یې څومره وخت؟ زمونږ دلته خانجي ګوندل کې 38 کاله هسې کېږي په 40 کاله نه بره ګوندل کې 38 کاله اوس خان. 38 کاله جی دلته ګوندل کې. صحیح شوه. دې 38 کالو کې تاسو 40 کاله دلته وخت تېر کړو، نو دا ملک خو پاکستان دی، ستا ملک افغانستان دی. نو ته راغلی دلته ستا بچیم پیدا شو، دلته تاسو ودونه مو کړه، دلته ما را زه سوالونه وکړم بیا به تاله راکړم. تاسو دلته هر څه وکړه، دلته ستاسو کاروزګارونه برابر شو، هر څه وشو. نو بیا تاسو ته خدا پکار ده چې یو لاس مخکې او بل لاس وروستو سړی وړي. نو ته ماته دا ووایه چې یو سړی بل کور کې میلمه وي، تاسو زموږ میلمانه یې پوه شوې، او ستاسو د وجې نه ثابت خیبر پښتونخوا ورخلي. یو وشو مخکې کیس چې کوم په پېښور کې د پولیس والا بې حرمتي کړې وه، هغه هم افغانی وخوړ. دلته بل کیس وشو، هغه هم افغانی وخوړ. ستاسو کیس چې دی په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دی، تاسو ولې تاسو په سکون سره ژوند نه تېروئ، د یو مسافر په حیثیت ژوند نه تېروئ؟ ولې تاسو دا خپل هغه غریبانان عاجزان کمزوري کور کې اوسېږي او تاسو راواغېسته د هغه سرونه؟ ستاسو څوک خوږ شوي دي؟ خان جي د موږ هم هلک خوږ شوی، زه هم دا وګوره په دې لاس باندې خوږ شوی یم، دا وګوره چاړې راپسې راغښتې، دا وګوره دلته راپسې چاړې دلته ما باندې چاړې هغه شوی، دا وګوره خان جي دلته وګوره خان جي ما باندې هم ګزارونه شوي خان جي. موږ له ډېره لکه له مجبورۍ نه خان جي چاړې موږ نه دي راغښتې، موږ تس لاس ورته ولاړو خان جي. موږ سرونه ټانکې راغلي خان جي بیلچې هغوی راغښتې وې، په خدای کینکې 15 ټیمې یوځای شوي. څنګه چل کېدی شي چې بیلچه هم هغه راخلي او وهل هم هغه خوري؟ خان جي داسې کار نه و که نه. د موږ ماشومان، زه درته صفا خدای ته به ورتګي، د موږ ماشومان او هغوی 3 کسانو موږ سره ماشومان خپلو، دا درته نه وایو. صحیح شو خان جي. خبره چې خدای ته ښکاروي نو بنده نه به پټه نه وي. صحیح شو جي خان جي. صرف د څه ورسره صدق اعظام نه و ورسره، صرف بل څه مسله مو سره نه و، صرف دغه مسله مو سره وه خان جي چې بس په دې خور مور کنځلې منځلې موږ ته کولې خان جي. هر وخت به په دې ګالۍ ته راته نو ماشوم ته ستا خور وغیم یا ستا مور وغیم دې خوا راشه، ستا خور وغیم دې خوا راشه. موږ ته به موږ ټیکټر ټرالي چلو خان جي. موږ سهار چې راشو قسم نه دا اوس دا د ډوډۍ ته زه کېناستم، ما ته چای وایي څوک راته اواز کوي، ما ډوډۍ پرېښوده، زه راووتلم. داسې شی دی. دا خو صحیح ده، خو تاسو ته هم پکار ده چې تاسو دلته د میلمه په حیثیت باندې کېنئ، نه چې د کوربه په حیثیت باندې راشي. لکه د اوښ والا کار به نه کوې چې سر نه نباسي او باقي وجود پکې نه نباسي که نه، ورځ نه راولي چې تاسو موږ بې غیرتوب وکړو او موږ د بې غیرتوب ژوند په پاکستان کې تېر کړو. پاکستان به خپل ملک ګڼو، پاکستان به خپله وینه ګڼو، پاکستان به خپله خاوره ګڼو. په دې باندې خپه یې چې دا په دې باندې داسې خپه یم لکه خپل رور مې چې والی خو رانه زیاتی شوی خان جي. په هغه ټیم کې لکه مطلب دا ده چې دی هم پوه نه شو، موږ هم پوه نه شو، او الحمدلله بیا درته وایو چې سر مې د ما سره کارټونه جیب کې شته، لکه د خپل دوکان کارټونه زه تاته یو ښیم چې دې باندې د افغانستان جنډه ده که په دې باندې د پاکستان جنډه ده. صرف په دلاغه په نوم باندې لکه مطلب دلته پنجابیان دلاغه نه شي ویلی، ما خپل دلاور نوم خان جي ورکړی. زه تاته خپل کارټونه ښیم چې دا ما د پاکستان جنډه ورکړې، که د افغانستان جنډه مې ورکړې، بیا به تا ته پته ولګي چې دی کابلی ده که پاکستانی. زه په خپل پاکستان مینی، په خپل پاکستان به سر ورکوم. نور خلک به ډېري، کابلیان به ډېري، هر قسم کابلیان به خان جي،
ځنګل دی لکه هر قسم وي خو الحمدلله زه د هر قسم قربانۍ ته زه تیار یم. صحیح. ګرانو کتونکو اوریدونکو دا هغه کسان دي چې نه وال شوي دي. اوس به زما هغه کسان الله کم کسان چې وال چا خوړل دي او د باجوړې جنسۍ دي. لہذا د خاناغا د کدلاغا د دې په دې شی باندې ستومنه مو کړله او ویلې چې زه افغانۍ ماته نه وه پکار، زه پې داسې خفه یم لکه چې زه د خپل ورور باندې خفه یم. لہذا زه د دې نه رخصت اخلم او دا شی تنبیه ورکوم چې افغاني په ځای باندې کښېنه، پاکستانی نشي جوړېدی. پوه شوې؟ او مو په پاکستانی باندې غزار کې نه به وهې نه به ټکې، که عزت یې نشي کولی بې عزتۍ اختیار تا سره نشته. جی خان جي ما سره ته 9 کاله په دې ګاونډ کې تیر کړي، لکه د خور ورور غوندې، لکه زه اوس هم هغه نه کوم. په دې غونډ ګوندلو کې د ما تپوس وکړه ورته دلاور خیر ده، لکه زه په هغه باندې مشهور یم، ما خو تا ته خپل د هغه وښوده چې زه لکه مطلب له اوسه پورې زما د سوک ساپېړې خبر هم تاڼې ته الحمدلله لکه نه ده تلې خان جي په دې 40 کلونو کې. خان جي یو تپوس تا نه زه بل جي خان جي دا راته ووایه چې مونږ پاکستانیان یو، مونږ چې 2 کسان جګړه وکړو نو مونږ تاڼې نه ځان نشو خلاصولی، او تاسو پسې پولیس را نه غی، هغه اف آی آر هم د هغو درج کېدو، میډیکل کې هم فرق راغی. خان جي هغوی تلي وو لکه میډیکل راپورټ ته، لکه پولیس والا لکه چې کوم دا مونږ هم نیولي وو، پولیس مونږ هم نیولي، دا نه ده چې نه یې نیولي وو. پوه شوې؟ ورځې کېنولي وو، یو ورځې کېنولي، یو شپه یو ورځې کېنولي وو. خان جي صحیح شوه. بیا چې کوم ده نو مونږ ورته چې خان جي مونږ غریبي ده، واړه بچیم دی، مونږ خپل ټیکټر ټرالي چلو، خان جي خپله مزدوري کوو. بیا هغه ته مونږ منت کړی ده، هغوی چې تاسو لاړ شئ چې کله د دوی میډیکل رالو له هسپتال نه نو بیا به تاسو زه نیسم. ما ورته خان جي مونږ تختو نه، مونږ دلته کې په اډه کې ټیکټر ټرالیانې چلو چې ته کله چې چو صاحب وغواړې مونږ به درته د شپې هم ټلیفون وکړه، مونږ به درته د شپې راشو. په دغه یو وجه هم خان جي ځان ته خلاص کړی. یو شی خو دی جي خان جي، زه ستا په دې لایف کې زه دا ویم چې پولیس مکمل طور باندې جانبداري کړله، مکمل طور باندې د دې افغانیانو سایډ یې اخیستی دی. بهرحال چې هر څه شوي دي د وجوهات نه یم خبر، په اف آی آر فرسٹ انفارمیشن رپورټ هر حال کې پکار و چې دا شوی وی. پولیس د غفلت نه او د دې ډي پي او ډي ایس پي ایس ایچ او خلاف به خامخا ایکشن اخیستی کېږي. د هغې غټه وجه دا ده چې یو عام پاکستاني مسله جوړه شي، د هغې اف آی آر روډ نشي خلاصولی. او زما ګل آغا ورور چې دی د افغانستان دی، دلته اوسېږي، هغه ته 2-3 ټانکې راغلي دي، وینې ته بهېږي، د هغې اف آی آر نه درج کېږي. اوس خو زه رانم، زه د دې مسله څه حده پورې حل شوې ده، خو زه ذاتي طور باندې د دې شیز انتهایي سخت خلاف یم. مونږ د افغانیانو قدر کوو، زمونږ میلمانه دي، مونږ به هر لحاظ سره خیال ساتو، میلمانه دي، خو میلمه به چېرته مونږ په سر نه کېږي. نه انشاءالله نه میلمه دا اختیار نشته چې هغه دې راپاسېږي او کوربه دي. نه الله دې هغه ورځ نه راولي. که تا نه تا ته اوس څه ستاسو هغلته په انګلینډ کې لګیا دي غول غوشیان کړي د پاکستان آرمي خلاف، د پاکستان یو خبره درته کوم که نه، نو هغه د زمتي که بچو ته دا ویم، یو منټ ته راکړه دا زه ورته میسج ورکړم. کاری عیسی دا کاموالا باچا کاموالا بې غیرتو خبرې دومره کوي لکه ډوزم د اسمان سره لګي. دا غریبانان چې دا 40 کالو نه دلته ناست دي او دلته بچیم پیدا شو، دلته ودونه مو شو، دلته کورونه هم جوړ شو. ستاسو د خدای خانه خرابه کې یو په بلجیم کې ناست دی، بل په آسټرالیا کې ناست دی، بل په بل کې ناست دی. دلته پاکستانی او افغانی په خپلو کې جنګیږي او مزې تاسو اخلئ، پیسې تاسو ګټئ، بې غیرته بچو. دا دلته چې 40 لکه افغانیان دي، دا ولې په پاکستانیانو وجنئ؟ دا ولې انتشار جوړوي په خیبر پختونخوا کې؟
اوس دا سړی دی که د دې سړي خلاف لږ غونتې هم دا مسله جوړه شوه نو د دې خو کاروزګار هم ختم، د دې بچیم ختم، د دې د 40 کارو خواري په 2 منټو کې ختمه. کاری عیسیٰ، باچا کا موالا، اشرف غنی، عبداللہ مهربانیو کا، دا کم دلته چې افغانستان خلک دي دا غوله د کاروزګار بندوبست وکړه، داغه د کورونو بندوبست وکړه، هغه د پر د معیشت بندوبست وکړه چې دا خلک خپل وطن ته لاړ شي. زمونږ دا خپل وطن دی خانجي او دا به زمونږ خپل وطن وي. مونږ د هغه وطن چې کوم د نسب هغه کو دا زمونږ خپل پاکستان دی، په دې به خپل سر ورکو او په دې به بیا ورکو، بیا به ورکو. مطلب دا دی چې ته دا وایې چې زه پاکستانی یم، زه پاکستانی که ما پاکستانی کوي زه پاکستان جوړېدی شم. صحیح ده او جی او زه خپله خاوره مې ده جي خپل نه لکه خپل هغه نه لکه که ما جوړی هغه پرېږده خانجي هغه نه خانجي چې ما ته کارډ راک سر پې ورکوم په دې باندې زه خپل سر خپل بچي هر څه ته تیار یم. زه د دې د اواز سره دې نه پاسېږو او هغه بل عامر تاکالي رور خو پکې پچا اچولې وه، خو امید لرم چې څومره جذباتو سره دی ویل چې زه په پاکستان سر ورکوم نو دی د پاکستان سره واقع چې نر بچیا. زه یو آواز لګوم بیا به زما غوله پاکستان زنده باد، افواج پاکستان زنده باد، پاکستان انټیلیجنس ایجنسیز زنده باد. فی امان الله. زه غوله جی زمونږ روغه شوې دا راته پکې راوله، زمونږ هغوی سره روغه شوې ده، زمونږ ډېره غریبي ده خانجي. زه تا ته په لحاظ د ورورولۍ د هر څه درته زمونږ روغه شوې خانجي. مونږ واړه بچي دي خانجي، دغه یو هغه به راسره کوي خانجي. الله دې خپلو بچو ته. زه نن گوندلو ته رالمه چې د کم افغاني او د پاکستاني جګړه شوې وه هغه سلسله کې، او اول مې د هغو سره ملاقات وکړو د افغانستان والا سره، هغو هم تاسو ویډیو مخې ته تېره شوه. اوس رالم دلته د هغو روغ هم شوې ده او هغه هم تېر شوي دي، مسلې هم تقریبا ختمې شوي دي. نو زه دا خپل ذاتي رای چې کومه ده هغه دا ویم چې زه دلته دې رور سره هم خبرې وکړم. ستا نوم څه دی؟ غلام محمد. نو دا جګړه چې کومه وه او تاسو راضینامه مو کړله که نه؟ تاسو خپلو کې وګوره په سوشل میډیا باندې یو وبا غوندې جوړه شوه، یو غم غوندې جوړ شو. هر سړی چې کوم دی هغه د افغاني او د پاکستاني ترمنځ د جنګ دپاره خبره جوړه شوه. زه په خپله د افغانیانو خلاف یم، کوم چې غلط حرکات کوي، کوم پاکستان آرمی ته کنزل کوي یا څه کوي. نو تاسو بیا چې جوړه وکړه نو بیا بیګا تا سره زما خبرې وشوي، نو هغه وخت کې تا ما ته ولې نه ویل چې زما جوړه وشوه چې زه بیا نه راتلی او دا خلکو مې خبر کړی چې دا روغه وشو کیسه خلاصه شوه. لکه موږ ځان له خپله ایمرجنسي وو، دغه ماشوم بیمار و او بس د دغه د وجې موږ بس په دغه ټایم کې روډ ته وتي وو، روډ باندې وو او زه بالکل په خبرو هم نیم پېښ شوی. بل زه لکه زما دا مقصد و چې زه د دې رور خواله د ده څوک ملګری دی هغه راځي نو ما ستا څه زیاتې خبرې ونه چېړلې، لکه د نه راتلو مې ته څه خبره ونه کړله. نو بس زه تېروتی وم په هغه ټایم باندې په دې خبره. د دې یو خیال بل شي دا دی ټیک شو چې هغه دا مخامخ چې دی څه ګلاغا دا چې کوم دی دې سره ما خبرې وکړلې. زما نظریه کې خدا وا خلکو په نظریه کې د خیبر پختونخوا د پښتنو په نظریه کې دا ده چې یو افغاني را پاسېدو او یو پښتون یې ووالو. نو په ستا په سر خو تقریبا مختلف خلک ودرېده، ما تم پیغور نه شو، بل تم پیغور نه شو، پاک آرمي تم پیغور نه شو، حکومت پاکستان تم پیغور نه شو، د پولیس هم. زه راغلی سپیشل تاسو پسې نه یم، زه راغلی پولیس پسې یم چې پولیس ولې کمزورتیا کړله، هغه وخت سره ایکشن ولې نه دی اخیستی. خو افسوس دا دی چې هغه وایي هغه انکو کې وایي میاں بیوی راضي تو کیا کرے گا قاضي. کوم وخت چې ستاسو راضینامه وشو نو پولیس سره خو داسې په شر یم هغه به راته وایي چې ښه دا اوس دا شر مونږ له پورې لګي. نو د دې شیز لپاره زه وایم چې
هر هغه شی چې کوم شی سر ته نشي رسولی نو جګړه مه کوئ، د ماشومانو په سر باندې کوشش کوئ چې ګزاره کوئ. او بله خبره دا ده چې اوس په دې سره زه خبره کوم لکه د دې خبرې ستاسو یوه خبره زه بل هم کوم، ستاسو خبره کټ کوم، خو لکه داسې نه په کار که نه یو سړی به کمزوری، یو سړی به زورور، یو سړي به په کور کې کس دوی دی، یو سړي به په کور کې 15-14 کسانی، خو لکه داسې تشدد نه په کار لکه د چا که نه که ما غلطي کړې وې په ما پسې به راغلی وې زما نه اینې به یې دلې ټول په اینو کې سور پورو، ده به اول دا تپوس کړی وې چې ته ولې په اینو کې سور پور وې او زما د زوی سه دې لانجه ولې کړې، نو زما خو نور بې ګناه رونه و، زما د بې ګناه رونو څه چل کړی و چې دی یې ایستله او د دې زخمونه او د هر څه ستاسو په وړاندې دي، نو د دې اوسه په دې تشدد خپیم د ځان په مرګ نیم کو دی اوسه وجلی یم نو څه خبره نشته، زما اوسه مخکې هم ډېر ټایم شوی، موږ اوسه باس هېڅ شی هم نه دی کړی اوسه پورې، خو لکه اتفاقا لانجه ورغلې وه، خو لکه دا به راغلی وه، دوی خو په خپله مشران وو، دوی به موږ دلته والي وې هر څه به یې کلي وې، خو په جیز باندې لکه زموږ نه به دا تپوس کلی وی چې تاسو ولې لکه داسې کار وکړو، نو زموږ نه یو طرف ته اینې بیږي بل طرف ته په اینو کې سر پرېو د پاسه را باندې دی ګرځي لکه د بلډوزرو په شان، لکه داسې ظلم او تشدد خو څوک د چا څه نه کوي که نه، د خبرې خو خامخا تپوس کوي که نه چې بهی دا ولې زما به نه د چوکۍ وس کېږي، نه به مې د تاڼې وس کېږي، نه به مې د یو خان له د مخې ته ورتلو وس کېږي، نه به مې بل د منډې ترلې وس کېږي، نو په ما باندې به داسې تشدد خو نه دی په کار که نه چې یو سړی به زما سره داسې تشدد کوي، زما د ورکوټې بچي پورې به زما سره تشدد کوي، زما ورکوټ زما جزه پلاره پورې به زما سره تشدد کوي، زما زنانو ته به کنځلې کېږي، زما زنانه به پرکه کېږي، نو داسې خو نه ده په کار که نه، خو زما یوه غلطي شوې خو زه به یې ایستلی وې، زه به یې وژلی وې، 10 ډزه به یې ویشتلی وې، خو زما نور ورونو خو څه ګناه نه وه کړې، څه خطا خو یې نه وه کړې. صحیح شو. بهر حال ارس چې دی کنه هغه د دې دا شی د دې دا مقصد نه دی، دا خو اوس به د دې نم زه تپوس کوم د دې نه مالا والا لما او زه دې زما اوس دی بل روډ دا ستا زوی دی محمد علي بچیا څنګه چل شوی و؟ دا دوی ما باندې ګزار کړی، زما پلار یې م خوږ کړی و، تره مې دواړه ترګان او زما نیکه او زما پلار یې م خوږ کړی و، دوی دونه ظلم کړی چې ورکوټې ماشومان هم نه پرېږدي. صحیح شو. دا اوس د دې بل روډ له راځو، تاسو نوم دی؟ انور محمد انور. انور جی. دا سی سی ٹی وی کیمرا ما وکتا هغه دا تاسو نوم دی؟ غلام. هغه کوم سی سی ٹی وی کیمرا کې چې کوم راغل دی اوس ما وکتا هغه دا بوزي که هغه بوزي؟ هغه دا بوزي. دا څنګه چل شوی و؟ دا داسې چل شوی جي لکه موږ زه خو ځان له په خپله باندې چې کوم دی اوس دلته راغلی یم په دې روژه کې په دویمه روژه باندې راغلی یم جي بس دلته اوس دا ټکه ټوکه مزدوري کوم، ما په اسلام آباد کې کار کوم، د لوډینګ کار کوم، روژې نه پس نیم تللی بس دلته ټکه ټوکه کوم، ماسپښین ټیم و غلام کور کې و او داسې وکړو ویل مانځله ځمه مانځله ځم دلته ورته دی چې کوم دی 2-3 کسان هلته وو په لاره باندې ورسره روان وو، شاته یې پسې سنارې کړي دي اوازونه یې پسې کلي، خو هغه بیا هم ویل چې زه د الله کور ته ځم او بس پرېږده ودی چې څه وی دی، بیا یې پسې کلي صرف بس هغه ورته چې نظر راچلی راتاو کړی دی ګوري ورته، نو دی ورته एकदम ویلي چې څه پسې ګورې، بس دې کې چې کوم دی اورمنډه کړې ده، نو بس هغو په ګټو مټو ویشتی دلته سر مر یې ولشلولی دی، د دې دا کس چې کوم دی دا تللی په خپلو کسانو پسې تللی دی، زمونږ دا کس چې کوم دی ورور مې چې کوم دی دا کور ته راغلی، نو چې کور ته راغلی نو بس دا بلکل په وینو باندې سور پور و، خو دې شته کټ قسم لاستو ویل تاڼې ته رینګ کوم دا شی کوم، ما ویل یو ځای ته رینګ مه کوم، بس دا کپړه مې تیتاو کړله، چې کپړه مې تیتاو کړله مال بس خدای به خیر کړي، لکه زمونږ په خپل لکه چې کوم دی داسې لانجې مانجې دا شي نه مینه نه لکه ځان لرې ساتو، نو هغه چې زه دې ورته خیال مې وکړو وره کې شور شروع شو د هغه ځای نه دی یو الله مې نه ګناهګاری چې 9 کسان را روان وو 9 کسان را روان وو چې زه دې ګیټ ته راووتم، ما نه تپوس وکړو چې غلام څه شو، نو ما ورته خدای شته دی چې الله د رضا لپاره دا خبره وکړله، ما ویل چې دا لانجه لکه نور اخوا سیوا لاړه نه شي، نو ما ورته دغه وکړو، ما ویل هغه خو هسپتال ته بوتلی او هسپتال کې دی، بس هغه د هغه ځای نه زه د کالر نه راونیولم، هغه مینځ ته یې ورسولم، هلته زما سره په 8 کس زه یې راایستیم، دغه کیمرې کې زه راایستیم د کور نه کالر نه یې ونیول، هلته یې بوتلم، د هېڅ شي نه هم نه وو خبر جي چې یار یا د دې سره مخکې د ماشوم په سر باندې لانجه شوې ده یا نه ده شوې، خو بس لکه زه دې ځینه هلته دې بوتلم یو منټ جي دې ځینې بوتلم هلته 8 کسه باندې دا تشدد وشو زموږ سره،
بیا مې دا بل روډ دویم مې خواته ناست دی، دا چې کوم دی د کار نه ما ورته خدای ته ټلیفون وکړم، هغه هلک لانجه کړې او راشه کار یې په نیمه کې پرېښود، دی ډېر راغلی دا مالته ورغلی چې کوم دی په منځ کې به د باندې مو ګرځېدل وګرځېدل، لکه زموږ سره دی ورسره مخکې نه څه اخوا دېخوا زما ورسره په خپله ذاتي نه دي راغلي، د رور مې ورسره د ماشوم په دغه راکلي، خو لکه ګیله میله ورته کلې ده. نو اوس پکې صرف بس فلحال دا مشران داسې دغه شو چې دلته کېناستل او بس مونږ خو په هر ځای کې خپله په یار ما په یار ورکړی، هسپتال کې هر ځای کې ورکړی، خو لکه بس مونږ غریبانان دي پیسو وس هم نه کېږي، او بس دا خبره مې د دې د وجې دغه کړله چې بس د غریب سړي څوک چېرته دغه کېږي. ستا خبره خو صحیح ده، خو غریب سړی خو چې صبر هم وکړي که نه، د غریب سړي دپاره زه راغلی وم نو چې تاسو راضینامه وکړو زه خو د ګیروان نه نیولی نه شم. نو خدای شته چې خبره داسې لګي که نه چې مونږ تقریبا د هفتې په ورځ دا جنګ شوی دی، د جمعې د ورځې پورې چې کوم دی مونږ دا منډې ترلې والې نو بغیرت د پولیس نو چې تاسو ته پته وه زه یم د پښتو دپاره زه یم او د ملک کار کوم نو په وخت هم زه ولې نه خبرولم تاسو دا چې دا لیټ خبر شوم نو بیا دا زما خو ما خو بېګا شپې هم خوب نه دی کړی، زه خو سهاره پورې وخوم او بیا را روان شوم دا تاسو له راوم رسېدم. خبره خو دې سر دي سوله نه ده، خو لکه خبره دا ده چې نه ستا د لمبر زموږ سره نوم ستا سره د مخکې نه سره رابطه وه، دا خو د بار یو کس پاتې کېږي زموږ د دې کسانو کس پاتې کېږي چېرته، نو خدای شته چې دا هغه ځای نه ستا دا لمبر یې دغه کړو، ستا د لمبر باندې هفته وشوه په دې کې زموږ د جمعې په ماسپښین باندې چې کوم دی د دې ورسره راځي مانه هغه داسې وشو چې لکه د کلي مشران راټول شو، نو بس لکه یو طرف ته چې ډېرې پیسې لګي او بل طرف ته کمې پیسې لګي، نو ډېرو پیسو ته خلک ګوري او کمو ته نه ګوري، او مونږ خو ځان له په خپله باندې چې کوم دی 200 روپۍ دیړۍ والا یو، نو زه به میډیکل له څه شی ورکوم، زه به په تاڼه کې څه ورکوم، هسپتال کې مې را سره خدای شته دلته ګاونډی د الله د رضا لپاره چې کوم دی دا نه چې زما سره ولاړ دي ودرېدلي دي یا زما سره ملګرتیا کړې، نه د الله د رضا لپاره انسانیت طور باندې زموږ څه منډه ترله کړې ده او د زخمونو د پټو مټو پیسې یې راله ورکړي، الله دې آباد ساتي. صحیح شو. دا اوس اصل کې مسله دا ده چې دا شی راغونډول غواړي ولې چې دا شی د ډېر وایرل او د هغه شي ته راله چې ګورمنټ هم په بعض شیزونو کې ګوتې وال شروع کړه. زما د راتګ دلته صرف او صرف مقصد دا و چې یاره زه پولیس نه تپوس وکړم چې دا شی ولې کېدو، خو د بده مرغه یا ورته دغسې ووایه چې د دې خانقاه خوش قسمتي او د دې کسانو بدقسمتي چې زه لیټ خبر شوم، بېګا خبر شوی یم شپې 3 بجې او شپې مې خوب هم نه دی کړی او سهار مې سترګه ولګېده او لیټ را پاڅېدم او همدغسې مې بغیر هغه نه زه را روان شوم. خانقاه صاحب تاسو څه غواړئ چې دا ولې دا داسې شي تاسو خو ما هلته خبرې وکړې د هغه هم ستاسو لایف تل ده، هغه هم لایف تل ده، ما پکې څه کټ کېده ویډیو ریکارډینګ زما نشته، زما ټول عمر لایف پروګرام او لایف پروګرام یې زه چلوم. دا راته ووایه دا اوس دې کې څنګه چې هغه وویلې ما د چا نه میک نه دی اخیستی نه ما چا ایسار کړ نه زه تا ایساروم، ته هم ډه د خلاصه ټولې خبرې صفا وکړه، راضینامه خو ستاسو وسم شوې ده، خو څه به زما د طرفه بهتري چې زه به هغه کې راولم چې دا شی نور مزید نه زما د طرفه شي، زم لاهور ته لاړ شم خپلو بچو له نوسو په کلاره کېنم او زه یو دا شی واضحه کول غواړم د ټولو مینوالو ته چې هغه چندمار پالټیم زه نه یم، هغه نه چې 10,000 دا راکړو 10,000 دې ځي کې چې هغه بېغیرته چندې راغونډولو والا وی دا به هم ګرولی او دا به هم ګرولی او دی چھوړوی جب کیا اچولی. او زما پروګرام دا دی چې نه خو تاسو دومره ناران یې دا زما قتلو والا چې ما له چېرته داسې زبردست وایي خو ټول وایي چې پیسې درلېږم نه مې دي په کار، خو الحمدلله زه د نورو بېغیرتو ته ویم دا الف خان او زیشان او د نورو ته ویم د جب نه ولګوه او 2 کسان 2 پښتانه درونه یو ځای کا او که نشي یو ځای کولی نو د مظلوم سره ودرېږه، هر حالت کې ودرېږه. زه ذاتي طور باندې خدای حاضره ناظره دی چې زه د دې مزدورانو دا هلکان چې دي دا اکرم د دیو دپاره او د پولیس خلاف راغلی یم، صرف او صرف دا چې دیو ټکولی شوي دي د دې د وجې نه. نو زه د نورو پاکستانیانو ته ویم دا کوم چې سوشل میډیا باندې لګیا دي چې بېغیرتو چندې راغونډوئ د اصلاح کارونه وکوئ، پردۍ خویندې میندې بېعزته کوئ او هغه مخې ته کوئ، ماشومان یتیمانو پیسې وهئ، د جبه څه ولګوئ څه وګټئ،
دا اوس د خانقاه سره خبرې کو خانقاه هم په دې باندې خپله څه خبره کوي دا ځان ته دا څه حساب شوی او څنګه چل شوی او د دې شیخ واسم ختم دی خو د زړه بڑا صوبه چې دا خان چې زمونږ نه د سره څه دشمني و نه مخکې څه زمونږ سره نه څه مخکې نه دشمني راغلې الحمدلله په یو گاون کې ما 8 کاله تیر کړي دي په دې گاون کې مونږ 8 کاله تیر کړي دي خان جی نه یو بل تم سره څه دشمني شته نه یو بل سره څه ټکازا شته نه مو سره څه بل څه شته خان جی صحیح شو خان جی او دغه قدرتي دي ماشومان په خر دا کنزلو منزلو باندې دا خبره راغله خان جی مونږ هم په پخ پیمانه خان جی دوی هم په پخ پیمانه دي نو اوسه پورې نه د سره څه خدای مکاسل دینه مخ کې 8 کاله په دې ګوندلو کې پیله په دې کلی کې چې کوم دا زما گاونډیانو پیله په دې چټه کوئی ګوندلو کې دا زما گاونډیانو یو کور د دو یو کور زمونږو چرته په دې 8 کالو کې زمونږ سره یو بل سره شکر الحمدلله لکه مطلب دا شی نه راغلی او نه راغلی خو بس دغه اوس قدرتي دی هغه باندې خدای پاک په هغه باندې جوړه شو خبره نو بس دوی تم خدای پاک دا لیکلی او د مونږ هم دغه هغه خدای لیکلی نو بس دوی هم هغه شو خان جي او مونږ هم دغه شان بس آینده دپاره چې نه الحمدلله خان جي آینده دپاره خانقاه تاسو ته هم پکار دا ده چې یو لاس مخکې یو وروستو بل ما اوس سی ټي وي کیمرا وکته خدای شته زړه مې ډېر خفه شو او که نه یې هغه هلک چېرته دی راوړه هغه کیمرا چا سره ده ته دا وګوره دا خو که دا بېغیرته ډي ایس پي او د هغه ایس پي او زه خو یم د ډي پي او هم د ګوندلو چې دی دا ډو سړی دی ځکه نه چې دی دا سی سی ټي وي کیمرې دې ته نه ښکارېدي دې ته هېڅ نه دي مخامخ شوي نو دا ډېر ظلم شوی دی د پولیس د طرفه ډېر دا زه پاکستانی افغانی خو یو خپل شی دی خو د چا سره ظلم کېده چې دی نو دا انتهایي زیاتی دی او پولیس زمونږ هغه دي د حفاظت کوونکي دي دا نه چې زمونږ دې بې عزته کي اوس مزید ته څه ویل غواړئ خان جي زمونږ دغه ویل غواړي زمونږ ورونه دي مونږ د ورونو غونې وخت دلته تېرو او الحمدلله زمونږ ورونه دي دا خبره نشته پوه شوې چې یاره د سره زمونږ یا زړه کې څه شته یا د دوی مونږ ته شته زمونږ ورونه دي ورور مې او ډېر نه پس به خپله ورورولي کوو او خپله ورورولي به ورسره ساتو جی تا د لاسه دبره زما کډه واخه لاړه یوه مسله وه دا 2 کوره چې یو دا ستا د لاسه لاړه دا 4م کور چې یو دا ستا د لاسه غرڅ ته به ما پسې 15 کسره وځې او چوړکی رابسره وباسې دا ظلم دی او که نه تا هغه کپړې راوړه کپړې راوړه ته لږ خلاصه خلاصه بس پرېږده وه بس پرېږده وه بس پرېږده وه راوړه کپړې راوړه دلته قرآن خورمه دلته قرآن خورمه قرآن والا نه یم حقه خبره کوم او ځان ټینګ کړه د تا ته غریب آدمی دا کار اچولم ته به ما پسې 15 کسه راوباسې شړکۍ چاړې راپسې راوباسې او واړه راله وایه او په دې غټو تاسو ګورم دا زیاتی دی که ظلم دی که نه چېرته اسلام دی او دا تاڼه زما ده گوندل زما دي زه بدماش یم زه بدماشانه یم زه ته بدماش یې بدماشانې وایي تاسو ستا کلاسه به دا ګالۍ ټوله خالي دي او څوک مړه کړل هغه به پراته وي او چې څوک هغه به لاړ شي دا داسې مسلمان څه کار په کار ده لکه زه راوځه تا به ما ته ګیله کړې وې ما به ته لاس نیولی راایستلی وې ته په ما پسې راشې او په دې ځای کې د غله په مخ کې په پردي په کور په مخ کې تا زه په دې ځای کې خپل کاله کې راایسار کړلم دغه دې کنده که هغه دې کنده که هغه بل دې کنده که نو د دې دپاره ته زما زما څه ورورولي وکړې ورورولي خو تا ختمه کړې ده چې په دې غټو ته زه ګورم ناجوړه سړی وم او که پسې لاړم خراب شولم زه حاجي صاحب ورسره ډېره مننه خانقاه ته څه ویل د ماته دې نه کومه ورته نه کومه ځکه که نه خیر دی مخامخ کوم خپله زوی ګوره خانجي وایي زه خانجي
هر قسم تسلی ته تیار یم. الحمدلله مسلمان یم، د مسلمان په ملک یم، د مسلمانانو په ملک یم، مسلمان یم، هر قسم تسلی ته تیار یم. خانجي که ما به چېرته ناخون کاټم راغشتی که نه نو ما د خدای پاک له خپل ایمان نه خلاص کړي. که زما بچو بم راغشتی ما د خدای پاک سره له بچو غرق و پر کړي. که زما به له دونه بچي نه واخله، دوی زما بچي یادوي، که له دې نه واله له غونډو پورې که ما راغشتی ما د خدای د غونډ خپلو بچو نه خلاص کړي. دا زما مسلمانی ده، دا به شل ځای کسب پنجاب کې بدماشه راغلی دی، بدماشه دا زه خپله تغیر صافي د چا خوښ دی. مسلمان ته څوک نه شي ټوکه کوي، چې کافي څه دی رایي نه شي ټوکه څوک نه کوي. او دوه پیرې خانجي له دې نه مخکې موږ سره د دوی لانجه راغلې وه. خانجي دا زه درته ووایم دغه پلار او دا د داود رور ده. موږ د غونډو ته ویلي چې خیر دی موږ نه دا خپل رور واړوئ، موږ منت درته کوو، درته سوال درته کوو، خیر دی زموږ بچو سره د جنګ نه کوي. که څه په کار یې موږ ته وایي، که څه هغه یې موږ ته وایي. له دې نه مخکې هم خانجي جنګ شوی د دوی والده صاحب خانجي زما خبرې اوري، د دوی والده صاحب دا والد صاحب راغلی وای موږ معافي درنه غواړو، موږ وای تاسو نه معافي غواړو. موږ ورته خیر ده معافي مه غواړئ، خدای نه معافي موږ دونه هغه نه خیر د خپل بچی هم سنبال کوي. خپل بچی ته ووایه چې موږ سره جګړې مه کوئ، موږ مزدور کاره خلک یو، سهار ټیکټر وباسو د شپې ماښام راځو خپل کور ته. ګرانو کتونکو اوریدونکو دا تاسو هر څه وکته او دا هغه مسله وه کوم چې دا په سوشل میډیا باندې دا تور ول او اخوا دیخوا. دا زما ګران دوست دی میا، زه خپل تعارف وکړئ جی. دا میا السلام علیکم، زه میا ضیا او دا زما مشر ورور، زما دوست او زما ډېر خوږ ملګری جان محمد صاحب دی. او دا چې کوم هلې ځلې روانې ما خو زه به خبرې نه کوم، د دې خبرې دومره ښکلې روانې وې چې ما خبرې نه کول غوښته، خو مجبوراً به زه په دې خبره کې یو څو خبرې که تاسو اجازه راکوئ زه به وکړم. پښتون په حیثیت باندې بچې ما ته لږ غوږ کېدی. د یو پښتون په حیثیت باندې زه خبره کوم چې عام طور خلک وایي چې لر او بر یو افغان. نو چې کله لر او بر یو افغان شو نو بیا ظلم مه کوئ، نه دی افغان ظلم کوي، نه دی پښتون ظلم کوي، نه دی پاکستاني ظلم کوي. دا شی نه ضیا صاحب دا لر او بر د پاکستان نه خلک نه وایي، که خلک وایي ما هغه شی غلط دی. لر او بر خو زه ضیا صاحب د دې شي مکمل خلاف یم، بلکې پاکستان د دې شي خلاف دی. لر او بر خو منلو ده نه که نه. خبره کوم زه ریکویسټ چې کله تاسو دا وایئ نو بیا په کار چې تاسو داسې نه کوئ. که چېرې تاسو داسې کوئ نو د دې مطلب دا شو چې دا پاکستان تاسو دوه کړ، تاسو بیا افغانستان جدا کړو، دغه مو جدا کړ. ٹھیک شو؟ کوشش تاسو ته پکار دی تاسو پرې ژبه باندې پرې مسلمانۍ باندې تاسو یو شی تاسو دلته کې اوسئ، یو ځای د رزق معاملې دي. دا ټیک وایم؟ تاسو د رزق معاملې یو ځای کې دي، نو په ځای دی چې تاسو کله یو کس غریب دی نو د سره ظلم وکړئ، که یو زیاتې کوي ټیک ظلم مه کوئ، هېڅ حکم مه کوئ، مه تاسو کوئ مه تاسو کوئ. او زیاته ښه به دی اخري خبره کوم، زه په خبرو زیات نه پوهېږم، که ما څه غلطي کېږي نو ما د جان محمد صاحب لیدونکي کتونکي دې ما ته معافي وکړي. زه یو مسلمان په حیثیت خبره کوم چې روغ وکړې دې کې چې تاسو شل مړي وکړئ اخر کې به روغه کوئ، اخر کې به راځئ کېنئ به روغه به کوئ، په قرآن به کوئ. ټیک شو جي؟ خیر دی، یو بل سره رورولي وکړئ او مه ته کور پرېږدئ، مه کړازو، مه دښمنۍ کوئ، مه جنګونه کوئ، مه چا څه وشو دا وشو او خلک شل مړي یو بل ته بخي. په یو لا اله الا الله محمد رسول الله باندې روغ وکړئ، صلح وکړئ او په قرآن وکړئ او هر څه لرې کړئ، ختم کړئ. جزاک الله. سر میسج ورکړئ راشه خپل تعارف هم وکړه. السلام علیکم، زما نوم ظهور شاه دی، زه هم دلته د دې ګاونډي ما په حیثیت یو مسلمان، په حیثیت یو پښتون، زه هم دا یو میسج ورکول غواړم. که دلته کې دي او که څونه پښتانه دي، که هغه د افغانستان دي که هغه د پاکستان دي، میسج دا کول غواړم چې دا شان د شر د فساد نه د کنځلو نه ما خپله کوشش کړی دی چې د کوم زیشان دی د پسې خپله ما یو میسج کړی ما چې بی ته څونه کنځلې کې د چا خور یا دی د چا مور یا دی د دې نه هېڅ نه جوړېږي. بی داسې چل دی چې موږ ټول پښتانه یو، مسلمانان یو، کلمه ویو، دی بی ته ما ویلي دا مې زما ګاونډي دی او دا مې هم ګاونډي دی، په حیثیت ما موږ مسلمانۍ ټولو ته ویلي دي چې یو ورورولۍ ژوند به تېرو، دلته خوشحالۍ ژوند به تېرو، ګاونډیتوب به کوو، ښایسته ګاونډیتوب به کوو.
ټولو سره به یو سره ودرېږو به که غم راځي که ښادي راځي موږ به ورسره ودرېږو د یو بل سره به غم راضي کوو. نو مهرباني دا چې څونه مینوال دي د سرجي مینوال دي ټولو ته دا وایم یو اپیل کوم ټول مسلمانان ته ورونه که پاکستان کې دي که افغانستان کې دي خو یو ورورولي کوئ دوستي کوئ سلام دعا د ویسیت یو د پښتون دا نفرتونه ختم کړئ. هغه میډیا چې کوم په یورپ کې دي د پاکستان خلاف خبرې کوي او د پاکستان بد غواړي د پاکستان آرمي بد غواړي مهرباني وکړئ د دې پیج نه تاسو جدا شئ دا پیجونه مه ګورئ او کم ذیشان چې کوم مثال کې بس کنزل خیر د موږ د نه کوو. السلام علیکم. وروره چې څوک د پاکستان آرمي او د پاکستان په ګورنمنټ پسې خبرې کوي هغه مور په کونه راوړی ده هغه مور په کونه راوړی مور یې په کونه راوړی. دا ګوره دا خدای راسي ګوره کاریسا باچا کاماواله دا ورته ما نه دي ویلي ښه دا خلک دې ځمکې دې له مینه ورکړ ده دې خاورې دې له قدر ورکړی دی. راشه دا جواب خپل سر ته په تیار یم او دا اوس نه مې څوک بوځي زه خپل سر ته په تیار یم. زنده‌باد زنده‌باد. زه دا میسج هغه بټګرا دا ګڼکاپانو له ورکوم کوم چې په یورپ کې ناست دي او د پاکستان دا وګوره دا سوی دا سو لکه دا خبره انګریزانو قول انګریزان نه غي هغه انګریزانو چې خوټه صفا کوي او دا کور د خو هغه انګریزانو چې لیټرینونه صفا کوي او په کمرو کې ناشتي او تکیاګانی کړی دي چې پاکستان آرمی داسې او پاکستان آرمی داسې پاکستان آرمی سے افغانانو نه بقي سای نه خيږي چې د هر افغاني پاکستان سے هر افغاني ونه بخیلاغه پورستان خيږي. پاکستان زنده باد. الګ زرا غل بل سلام خانغه خود سه په مینا باندې اخته کړم چې دا زول غاړه ورکما الله دیو کی چې هر افغانه همدغه سه سوچ لري او مولا پاک پروردگار دی دا خوشاله لري چې دغه سه پوزیشنی او دغه سه حالاتي او د پاکستان سره چې مینا سو کوي پاکستان آرمی سو خوخی ان شاء الله باذن الله دا غو مونږ مرګستيام کو او دا اسی زخه ذاتی تور باندې دا هم چې دا زموږ ملمان دي زموږ زړه دي خو باز شر پسند په یورپ کې ناس دي هغه غول غوشیان خوري او دلته چې کوم سلويخ لکا مجاهدین و زموږ وایو هغه چې کوم دی دلته بچیو شو روزګارونه شروع شو اوس که معمولی څه خبرم راځي نو هغه ته دا ویلې کې دا افغانه او دا یو تا کالی کیسه شوی دا هغه نه پستبل او شو هغه نو دا خو شه دی یو کیږي زرا غلم دی د پاروم چې زب سپیشل پولیس بس راځم زب پولیس نه دا تاسو کوم خو چې زرا علمونو د دیو راځي نامه شوی و نو لہذا زدا شه دی سره ختموم او دیو بیا ز تر غاړه وزوم او زه پکې سلګ امندمنټم کوم او سم خیال له غاشه ماشه پکې ونه ما دا دواړه پارټیانې یوم چې افغانیم زبردست دی د دینه هم پیسې والما او دا بل څه شو غلامه اورګه خادي غلام ته ما الکه غلام زه د لاهور نه راغلی ما څه خرچه مرچه به راکې که نه دغسې خانغه د لاهور نه راغلی یم خرچه مرچه به راکې که نه نه که نه خرچې والا الله هم خاد او آباد لره او د دې اواز سره چې زه به اوس اجازت هم غواړم او د دې اواز سره چې پاکستان زنده‌باد افواج پاکستان زنده‌باد پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زنده‌باد فی امان الله